او په دغه میاشت کې نن د هغې 10مه ورځ ده. په 15مه ورځ باندې چې هغې ته شب براءت شپه ویل کېږي، لیلة المبارکه، لیلة الرحمه او لیلة المغفره. مونږ او تاسو هغې ته شب برات شپه وایو، 15 شپه ورته وایو. په دغه میاشت کې هغه انشاءالله تعالی را روانه ده. الہ العالمین د زمونږ او تاسو په صحت باندې ورولي. د چهارشنبې چې کومه شپه ده، د چهارشنبې شپه او د چهارشنبې ورځ دا 15مه ورځ ده، او د چهارشنبې شپه په دغه را روانه هفته کې دا د شب براءت شپه ده انشاءالله تعالی. صاحبانو دا یاد لرئ زمونږ او تاسو له رب لا یزال صحت را کړی دی، مونږ او تاسو له رب لا یزال زندگی را کړی ده، مونږ او تاسو له رب لا یزال فراغت را کړی دی، او دا ټول د رب لا یزال د طرف نه په انسان باندې نعمتونه دي. او د دغه نعمتونو تپوس انسان هغه چا نه وکا چې کوم خلکو سره صحت نشتا، کوم خلک په دنیا کې دومره مصروف دي او دنیا دومره په غالب ده چې هغوی سره فراغت نشتا. مونږ او ستاسو له رب لا یزال زندگی را کړې ده. نن دنیا مسلمانان په قبرونو کې پراته دي، هغوی سره د عبادت د الہ العالمین هیڅ موقع نشته دی. نن مونږ او تاسو سره د رب د لا یزال د عبادت موقع شته. دا کومه شپه چې را روانه ده، د چهارشنبې شپه، د شب براءت شپه، پکار ده چې ما او تایا کم از کم څه نه څه په عبادت باندې تېره کړو، په هغې کې قیام وکړو، رب لا یزال نه د خپلو مشکلاتو د مصائبو د ختمېدو دعاګانې وغواړو، د رزق د فراخۍ دعاګانې وغواړو، د بخنې د مغفرت دعاګانې وغواړو. ځکه په حدیث مبارک باندې ثابته خبره ده، رسول کریم آقا علیہ السلام فرمایي په دغه شپه د براءت باندې رب لا یزال د غروب د نور نه وخله تر سحر پورې انسان ته دا اوازونه کا څوک دی چې هغه په مصیبت کې دی رب اواز که چې زه له نجات ورکړمه، څوک دی چې په هغه باندې رزق تنگ دی چې په هغه باندې زه فراخي راولمه، څوک دی چې په ګناهونو کې ککړ دی، صغایر او کبایر یې دي چې هغه زه مغفرت نصیب کړمه، هغه ته زه بخنه وکړمه. باوجود د دې چې رب لا یزال ما او تا ته نه دی محتاج، ما او تا رب لا یزال ته محتاج یو.